بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. نن د مخوم په ټیم کې انتهایی جلتی سره د علماء د یوې خبرې دپاره راجمع شو. ته پرون اوچات سره کومه کنوایي والی شوي دی، د هغې د وجې نه حکومت د بګن نه ونیسه تر سفري پټکه پورې د افریشن فیصله کړې دی. مو د هغې کنوایي والو هم موافقت نه دی کړی، حمایت یې نه دی کړی، لیکن دین علاوه هم کنجلیزي کې چې کوم د مقبلو په کنوایي باندې حمله وشوه، ملیشا ورسره موجوده وه، دا خو یې خود نه دی کړی چې توپک یې شیګانو ته ورخیلو چې وګوره د ما توپک نه ډاز نه دی شوی، او ورسره د کنجلیزي ننه پورې افریشن نه دی شوی. بشري کې ایسي ووشتو، خو لیکن د هغه د وجې نه د شیګانو افریشن نه دی شوی. که حکومت دا خبره کوي چې روډ د ما ذمهواره دی، نو بګن کې په اربونو تاوان وشو او په لسګونو شهیدان ورکې وشو، دا خو په بلې علاقې باندې نه و راغلي، دا خو په روډ باندې راغلي، نو د لیزو فریشن تر اوسه پورې ویلې نه دی شوی. د دې د وجې نه کومه فیصله حکومت کړې مهرباني وکړي خپله فیصله د فورا سره واپس واخلي. نو که چیرې وای نه خسته کیدی شي کورمې کې کوم طرف ته حالات لوړو، کوم طرف ته حالات خراب شو، د دې ذمهواره به د حکومت وي. او دویمه خبره دا کوم سبا 9 بجې د چوک جماعت باندې د مو به اجلاس شي، څومره د کورمې علمای کرام دي، طلبای کرام دي، د کمیټیو والا دي، نور هم د اهل سنت باندې دردیدونکي کسان دي، که هغه مشران دي او که کشران دي، هغه د سبا 9 بجې چوک جماعت ته ځانونه راورسوي. په هغه ځای باندې به مو فیصله کوو چې آیا مو احتجاج کوو، که روډونه بندوو، که کومه فیصله وي، نو انشاءالله سبا به په هغه ځای باندې فیصله کیږي. الله تبارک وتعالی د په ټولو باندې رحم و کرم وکړي.